ګرانو عزتمندو مسلمانانو ورونو په دې سخته ګرمۍ کې د الله په دین مینو او راغلي ورونو یقینا دا ستاسو د ایمان علامت او نښه ده چې تاسو خپل دنیوي کارونه غم خاده یاران دوستان کوروالا او بچی بځای دې چې سمندر دی غاړه باندې په کناره ناس په یخه واغه نر باندې لګېده اغار صاحب قربان کړو اوراله د الله دی دین ته د ګرمه کې کېناسته نو دا د الله تعالی یو انعام دی پتا سو باندې او دا دلیل په دې خبره باندې چې یقینا تاسو زړونو کې د الله قدر دی او دا دلیل په دې خبره چې دا تاسو د ایمان علامت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمار احادیث دا سره وړي دي امام بخاری کتاب الایمان کې وروړي بار بار چې باب الفرار من الفتن یا باب من الدین الفرار من الفتن په دین کې دام یو لوی کارنامه ده د ایمان د زیادت د ایمان علامت دام دی چې انسان د فتنو د زینو نه ځان بچ کی زمونږ استادو مجالس عام طور باندې نن سبا آغا د خیر کمی او د شر زیاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی صحیح بخاری کی روایت تے یفر بدینه وګد حدیث دار چې رجل مسلم یا رجل له غنم آغا سړی دی چې داغه ګړي بيزي دي ایت او شعف الجبال و مواقع القطر دا خپل ایمان د حفاظت لپاره ګړي بيزي یې اغستی دي او غرون روان شوی دی په دې غرونو کې بعض ځینې داسي چې باندې روزانه باران وریږي ا دې غرونو کې ځان یو لري ځای اسمستي سالاکي نو دا انسان د خپل ایمان د حفاظت لپاره د دنیا هر څه پرېودو یو غرته او خطر داوله یفر بدینه د دین حفاظت کی زمارونو زمونږ د نننی مجلس هم د دې حدیث بنیاد باندې چې موږ د خپل د دین حفاظت لپاره ارسا او پریخ دی او د ګرمۍ کې نه چې خپل دین حفاظت وکړو امام بخاری ډېر ناشنا عالم دی رحمه الله هغه کله وی ایمان کله اسلام او کله دین دا درېونه یو ځای ذکر وروړي چې دا لازم ملزوم دی یو شی دی د دین حفاظت چې کې خدا د ایمان حفاظت ته د ایمان حفاظت چې کې د اسلام حفاظت ته زمارونو د فتنو نه وسنګ تخته یفر بدینه یو فرار دے د دارالکفر نا یو ملک دے چا د کافرانو دے او باغی کې تاسو مونږ ته نه پریزي روزي تر نه پریزي د غوا بندگی در باندې پزور کی رام رام در باندې پزور کی صلیب در باندې پزور اچي هغه ملک د کافرانو دے په دې خبره ځان پوهه کړو لکه انډیا کې بعض ځایونه داسې دي چې آلته غوا نشي حلالولی الحمدلله زموږ ملک دا پابندي نشته در مسلمانانو ملک ته اسلامی ملک ته
په دې خبرو مو سره ځان پوهه کوي چې کله یو سړی یې پای کې ډېر ناروا موجود دی، موږ وایو دا مسلمان دی، اسلام نه خونه دی ورته کړو، غلا کی، زنا کی، شراب کی، هر څه کی، رسول الله دا مسلمان دی، مسلمان دی کنه. ولو علی انف ابادر، علی رغم انف ابادر حدیث کې راځي. دا زموږ د ملک هم ډېر ناروا دی چې مسلمان کې ناروا شته، مسلمان دی دا سي نور هم ډېر خطب احتیاط کې. اسلام ته ګوره، خپل خواهش ته مه ګوره، خپل جذبې ته مه ګوره. نو یو تیښته دارو کفر نه ده، دویم فرار تیښته د مجلس د فاسقان نه ده. داسې مجدې خوا وګورئ، ماته ستاسو ملګري دي، زموږ دوستان دي، لیکن د الله تعالی نافرمانه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانه دي، د دغې مجالسو نه وتښته. دا دویمه خبره ده. ولې الله تعالی سورۃ انعام کې فرمایي چې فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. خلک چې تا ته پته نه و چې هغه ناروا کې اخته دي، لیکن کله چې ته پته ولګي دا بیا ورسره مه کښېنه. داس مجلس په پرېږدئ، دې ته وایي الفرار من دار الفسق. دریم د حدیث کې یو بله خبره ده چې الفرار من مجلس المعاصي، دې سره ایمان زیاتېږي. د داسې مجلسونو نه وپالسئ چې هغه مجلسونو کې ګناهونه زیاتېږي، سړی به ګناهګارېږي. د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف خبرې به کېږي داسې مجلسونو د منځ لکه عام زموږ خادۍ ټنګ ټکور به کېږي، د الله او د رسول خلاف کارونه به کېږي، دا مجلسونو ته مه حاضرېږه. نو عرض مې دا کورونو د تاسو دغه مجالس پرېښي دي او دې مجلس ته راغلی یقینا چې تاسو د خپل ایمان حفاظت لپاره راغلی، الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ایمان حفاظت وکړي ان شاء الله. چې به دې خبره پوه شوې. دویمه خبره، امام بخاری دې حدیث کې موږ ته یو بله خبره ذکر کړي چې د انسان بهترین مال چې د بهترین هغه ګډې او بیزې دي، لیکن الله ډېر خیر او برکت یې کوي. د دې پیو کې الله یو ډېر لوی صحت یې کوي. لکه مونږ او تاسو بار بار د علماء اورو چې نبی صلی الله علیه وسلم کله معراج ته تللی و، نو هغه ته پی هم پیش کړی و، شراب هم پیش کړی و، پی واغستل او شراب یې پرېښوده. جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې یا رسول الله فطرت ته واغسته. دغه د علماء او د محدثینو ډېر سخت بحث دی. ابن قیم راغسته دی، وی دا پی دا د سو دا د بیزیو دنیا کې اوریجنل پی چې دی دا دی شعب الجبال یا غرون کی ستاوی کی رہتا ہوئے گی. دویم حدیث چې د موقع مناسبت سره هغه دا نبی علیہ السلام ویلي چې امام بخاری باب یې کړی چې باب حلاوت الایمان، هغه د ایمان نه بخون څنګه اخلي. ډوډۍ خوري داغه نه خوند اخلي، بریانی دا قورمه دا اچھا بنا ہوا ہے، مزہ آیا، خود ایمان نه بسنګ خوند اخلي. دا امور معنوي دي، معنی په نظر خو نه راځي. اصل خون د ایمان دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې من احب لله من احب لله ولرسوله، یہ روایت کی راځي من بلکې من احب لله وابعد لله. زمارونو چې ستاسو د یو مرګري سره محبت په دې بنیاد دی د الله په وجه باندې، شکل ته نه ګوري، قوم ته نه ګوري، جبه ته نه ګوري، ملک ته نه ګوري. دا سړی منځګزار زموږ سره د الله د پاره مینه ده.
امام بخاری دی حدیث کې درې خبرې ذکر کی دي ځکه یو خبره دار وړي چې د الله تعالی سره مینا چې هغه منعم حقیقی دی خالق ته حقیقی دی الله سره مینا کوي چې الله او په جنې والذین آمنوا اشد حبا لله د مؤمن بد الله سره ډیره زیاته مینه ابدی ته نه ګوري چې دا ګرمي دا او دا سړځي دا او دا وخت او دا نه هغه وردانګي صحابه او د الله د بار خپل دړمبېش په ناوې خزه پرې خېدا او بکر سے ټول مال راواغسته د الله د مين د وجه عمر سے ابن مال راواغسته عبیدہ ابن جراح غړو د الله د وجه میدان جهاد ته وته دا سو د الله پاک مینا وا نو الله منعم حقیقی د هغه سره ومنه کوي چې هغه ومونږ او تاسو انعام کړی دا کوم چې مالو سره چې الله فرمایي لا ترکبن طبقا اے انسان ځان ترې کتل ته کم ده نه ما کم ده تو رسوله تو بکم حالت کې کم کیفیت کې الله وي ما ز پیدا مې کړې ځان ته لږ سوچو کا سورت انبیاء کے سورت حج کے بار بار اللہ ایوہ الناس اے خلقو اے انسانانو نارینو زنانو یو خبر ہو رہے انا خلقناکم یقیناً منتا سے پیدا کرے بلچانے پیدا کرے نکلوی انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعبا و قبائلا ما د یو نارینه او زنانو پیدا کړی دی خاندانونو قبیله د ما جوړی کړی دی پیدائش څنګه وشو الله فرمایي ما ته یو ساس کې دوبو وي هغه ساس کې سورۃ واقعہ کې تاسو اړه کوزه اړو ثم جعلناه في قرار مکین الله دې ساس کې لما یو مضبوط محفوظ دے جوڑ کڑے دے دا کارخانہ اللہ انسان کے پیدا کرے دا او انسانا تا چنن درجہ کم راغستے دے او حلال و حرام تمیز دے پریخے دے او دا اللہ محبت دے پریخے دے او دا اللہ احکام دے شاعت غرزولی دے وی جنون منک ان السعی رزق ویرزق فی عشاوته الجنین انسانا ته ډوډۍ پسې نن لیونی رزق پسې لیونی دام لا سړی دی دام لا محنت یې ډوډۍ لیکې وي او يرزق فی عشاوته الجنین ته چې ماشوم یې او د مور په خېټه کې وي او په درې پردو کې وي نو هلته د چا انتظام کړو چې اوس سره انتظام کې چې ماشوم پیدا شو زنانه پریشان ہوا چې بل پیدا شو یا الله سبا کیږي ناکور خاون ورته وي خزه وی ور چې خلیشتا کونیشتا هغه وی خلیشتا وچشتا درې رقم به ولکی چې خدای ول پیدا کوله درې رقم به ولم ويرزق فی عشاوته لته چې پردو کې دن نوې انسان تعالی د رزق انتظام الله څنګه کړو وی جرى علم القضاء بما يكون وسيان التحرك والسكون دا دنیا هم دغه سره روانه ده شارف ان الامر بين الكاف والنون دا ټول معاملہ خدای الله د کاف او د نون مینس کې لګنه کون ويكون الله منعم حقیقی ده خالق سے تعالی پہ جندلے دے کہ امام بخاری رحم اللہ یوزے باب یقی حدیث روچ معرفت
الله پیجندل چې الله دې او پیجندو نو د الله پیجندل سره انسان کی ایمان سیوا کیږي چې وسړي قدر او قیمت ته معلوم دی تا ته د موبایل قدر قیمت معلوم دی څنګه ساته د 5 روپیم پلاسټک دا کړه دی لاندې تم کور یخه دی چې زین لاس کې نیولې بیا د ولا بټرون د کور هغه سره یې بیا جدا یخه دی بیا معشوم له لاس کې نه ورکه کور والے لاس کې نه ورکه سنبا ولی تا در موبایل قدر معلوم شوی دی یا به 2 روپے سو دی خیال ساتي دومره قدر کول خپل ایمان کړو نو الله با مزید ترقی در کړو مونږ در سونه قدر معلوم نه سونا چې مادي شی دی مونږ ته د آی سړی حیثیت معلوم دی چې کم مالدار یې مونږه سره قدر کو 2 روپے دی ورسره کو دې انسانانو ته چې الله پیدا کړی دی او خزانه الله سره دی او زما ستام دغه دی چې بجسم دی او چې سا خوړل دی هغه او دا کم چې جیب ګری دا شکی دی یقیني نه دی او سچ دی الله سره دی او دا سچ مونږ سره دی دا ختمېدو والدي ما عندكم ينفذ وما عند الله باق دا زما استاد ځواني بډاوال زه قاری سے شل کالو شیو بل پیجن کنه واسي بل سړو راخي جو دی پاتې خو ګور چې خطي شو کنه شو خطي دار محمد دی الحمدلله ځوانان دی الله دې ځواني نصیب کړي لاړه ځواني په ختمېدو دا وس کنه چې ګیره سپینه شو وخته به سپینه ولګي خبر راغی چې وس کپن غم کو ځان الله زه چې راغلم دا سپینګری چې ما ته دا ځوان شل 15 کاله مخکې از تورواله سپینواله باندې ما عندكم ينبغ تاسو چې څو ختمېدو والدي وسراتلم په دلاره میں عبدالبصیر سی بولی دو چشمی چوی لاس لخت لگی اور اخلاص ته ما دا هغه سړیو چې دو په پوزه مچم نه پرې خو ځړ کې می سوچ کو چې یو طاقتور زورور چراغه لري نه به आवाज کو وس یو پرزکار پریزي وګ ورته یې زبکه نور نیم دا خبر ده کنه سترګ انسان دوی چې په ختمې دوی ځان سمور ورو بولے اللہ سورۃ فاتر کیسے فرمائی اللہ اللہ وجاءکم اولم نعمرکم اے انسان تعالی ما سلوخ کالا 50 کالا شپیته کالا او یا کالا اتیا کالا عمر نو در کړي اللہ بالکل درا کړي وجاءکم النذیر دستات عمر کې تا ته یو سړیم نو ملاو شي چې زما د وحدانیت دعوت در کړي اللہ بالکل سورۃ ملک وی کنا قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا اللہ ډیر ملنګان راغلیو توحید بیان کړو حق پرست راغلیو او مونږ والیو مو ټکولیو مو ګری خولم استوي اعلان هم کړو چې ګورده خاله بنور دی ښا زمارونو الله فرمایي وجاءکم النذیر انسانا ګیره د سپینه شو وسم نه سمېږي انقلاب درکرا دی مرګري امزول دیو تا سره لبه کوله خړپو سي در سره کړو بلوري در سره کړو کرکټ در سره کړو ته داغه وعده تلوي هغه ستا وعده تلو نن د هغه مرګري مړ او په خپل لاس له حد تک وزي او بیا نه سمېږي څومره مرګري زموږ وفات شو سوره خسته علماء سوره خسته موحدین د دنیا نه لاړ ها چې الله دې والی غم به پکې و د دې ضروري یو مرګري والله دې وبخي دې پرنټر کې وو بیا په بیان کو پای کې به وششه مړو فیض محمد څخه ځوان دا ځوانان دي خور راخ کړ لیدلې دی وګړه
دا بل سیالکوټ کې چې کوم عالم وفات شوی دی شیخ الحدیث طالبان ته حدیث درس کو پریوت مرګرو سره خسته خسته مرګري اخو ډیر خو موحدین په الله را جمع کړو جنازې په وړو دفن کړو چې زمونږ بس حال کله وجاءکم النذیر تا الکه ته سم سړی وي چینی دی خوړه واخه دی خوړه ها ډاکټر دې ستا شوګر چینی کوټه ختم شو بس یو شی در باندې بند شو بیا ورته بلډ پریشر دی هاي دی واخه در باندې بند شو معنا دا کوټه ختم شو اگر رزق دې په ختمېدو ځان سم کا کاکاګان دی وو ماماګان دی وو په دیوبو یې ګرځولې پترخې ګرځولې خواګر راغستل دکان ته بوتلې نن دې هغه کاکاګان ټول د خورو صادره غوستې دي د نبی عليه الصلاه والسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې یو موحد انسان داغه نوم سعد بن سعید هغه جټ موحد زموږ په علاقو کې دا جټ موحدین کان دي ډېر خسته توحید بیانې ګوري زموږ ورته سوچ نه زی ګوري دا زاړه زمیدار ني قران ني ویلي حدیث ني ویلي هغه چې یو قسم توحید شروع کی ته ورته اړین چې چېرته دې د کم د کتاب د من نه خبرې کی اگر د جټ سړي خبره پر ډېر اثر و میخا د ګوري الله په صحیح مانو منلی ښا نا جټ سړی او خان نبی اسلام صحابه ته وی قسم دې د قیامت پرز به الله دې د امت په شکل را پاسي ښا طائف کېو نو طائف کې ورو د چوک ته خلکو ته توحید بیان کړه امصا به راوالستا دې ته ویاړه مکړه بیان به چکو نا بیان کی بیسوے یا ایوہ الناس اے خلقو اسمعو وعو اے خلقو وقت کیز ہے یو خبرکم وقت کیز ہے ایسے وقت مک دے گورے وعو دزڑب وقت دزڑب وقت راتا کیز ہے علاقی زمان خبر آو دزڑن نہیں ہوا رکھا نا خلق متوجہ چی بیاسا ہوا ہے ناغوی خبر ہو چې خلق متوجی شوندې دوی فانه من عاش ما خلق یو خبره کوم د زړه په وګونه وره نن چې تاسو ګرځي را ګرځي کنه پرون داسې استاد بشان نورم ډیر خيستا ځوانان او مالدار په دې ځبان ګرځیدل فانه من عاش ما چا چې ژوند تیر کړی دی هغه مړ شوی ګور تاسو ومړ کېږئ ها سړی یو بل ته وګوري کنه خو دا پکې لاشتا مو عمر ګلانه من او من ما تفات سوک چې مړ شو دا کاته ختمه ده دنیا کې کاته ختمه شو کنه د نفس العرب کې یو شعر دی پای کې کنه چې دا مالدار خلک پاتې کیږي دي تو خرڅ لګیدلې سہولت ناغي باتو علی قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فلن تنفعهم القلل سشوا خلک چې غرونو په سرونو باندې بنگلې جوړ کړي او چې زینو کې پاتې کېدل چوکیداران تی مخ کی رستو باډي ګاډان تی وو ادا مچردانې په لګېدل وي ماشه مچان او دا ول قال نتلو خلک څه شوې اين من سادو وشادو او بنو حالک الکل ولم تونه لې سشوا مالدار چودران او ډېرګان او خانان او ملکان مضبوط خلق کم خلا مالدارا حالک الکل ولم تونه ټول مړ شو ستبات شو عین الاسره والتیجان والحلل اغا تاجونه څه شو تختونه څه شو پالنګونه څه شو په سر به جوړ تاج هغه څه شو ټول لا مړ شو کنه سړی زرا اتلم ما په آثار قدیمو کې یو چکر واسی او خیال وی وجراتلم بار بنگی ناستو سپایت لیډرونه سپا کولی ما تاسو ته چې خلک څه شو بیا بنگی راته وې ولقد سالت الدار عن اخبارهم فتبسمت ضحكا ولم تبدي
وی ما چې راغه پلان کې خان او پلان کې بادشاہ پلان کې ملک څه شو وی په خندا شو جواب یې را نه کړ مړه تاسو خبرې کې چا وی حتا مررت علی الکنیف فقال لي اموالهم ونوالهم عندي بنګیراته وي چې هغه مړ دي او هر سما سنبال کړی دي هغه مال حال هر سما ته پاتې دي زماغونو موږ دا سوچ کوو زموږ نورسو بنګیان پاتې کی ګوسوک پاتې کیږي دې ته لږ سوچ پکار دی نو سات سیب چې بیان کو نبی علیہ السلام وی تو ډېر ناشنا توحید بیان وکړه نو په توحید کې سوی ومن مات فات وكل ما هو آت خلکو یو خبره وره کم دا مصیبت چې راتلو ول ګور راتلو قیامت خامخا راتلو ول ولی وی دلیل په سده ناوی وی لیل دجن ونهار سجن دا تک تور شپا او دا روغان سبا دا دنګ غرونا او دا روان سمندر دا ټول په دې خبره دلیل چې ان فی السماء لخبر چې اسمان کې یو خبر ده د توحید او د قیامت او ان فی الارض لعبر دې زمکه تخلق وګوره کنه دینه عبرت والا دا غجت توحید دی وسخه دې دنګ غونو ته وګوره دې سمندر ته وګوره دې اسمان او ستورو ته وګوره نور اس په مې ته وګوره دې زمکه ته وګوره غنم او بشو کرے پول یو دا پټه یو دی واټه یو دا ټماټر تریو دی مرچکی تریخ دی اندوانه خوګه دا خټکی داغه جدا ذائقه را د لیمبو جدا ذائقه را د ام ځان له ذائقه را د امرود ځان له ذائقه را او زه پینځه مرلې دی تا دې کې سوچ کړې دی نو فما بال الناس يذهبون ولا يرجعون دا خلک روان نه واپس نه راځي زما رونو ما چې کوم دیم حدیث تاسو چې امام بخاری باب یې خلې چې په حدیث کې درې خبرې دي یو خبره وکړه چې محبت به د الله سره کې ولې الله منعم حقيقي دی الله او ډېر لوی نعام په موږ تاسو کړل دي کنه لوی نعام دې چې ایمان راته نصیب کړل دي د ایمان مثال د کور دی د کور بنیل اسلام علی خمسه لومبه کور جوړ کړه چې کور دې جوړ کو نو کور سړی بیا خیر سکی سب ودا ګولنو لګي سسو کی د اعمالو مثال دا دی اوس نو بنیاد خو مضبوط ته کړه نو د الله سره مينو کې ځکه دا دین دی دویم ولرسوله من احب لله ولرسوله رسول سره مينو کې ولې رسول محسن حقيقي دی نبی علیہ السلام د ټول امت ته محسن دی لوی احسان ادا کړی دی چې مونږه د جهنم د ور نه داسې مسلې مونږ ته راوړل چې به باندې جهنم د ور نه بچ کیږو لوی احسان ادا دی وال او ټکوله برداشت کړی دی بدنامي برداشت کړی دی طائف کو خلق وو مکه کې خلق وو کور کې بند کړی دی په خزه ولا بدنامه لا ګولې دا لری په ورزولې دی بیت الله ته مانځه ته نه دی پرېخې د کل نه شړلې دی مدینه ته تللی دی صرف او صرف دې لپاره چې دین مونږ ته ورسي واخونه شهیدان کړو سر مبارک یو لګي خبره خو نه ده پرېخې کنه دې ته محسن حقيقي ټول شپه الله ته جوړې دي ټول شپه الله ته جوړې دي چې الله مهد قومي فانهم الله د دې قوم هدایت نصیب کې دین پويږي نو اوله خبره ده چې الله سره مينو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مينو کې دا ستاسو ایمان نه خلا دا د نجات نه خلا دا د کامیابی نه خلا دویمه نه خلا ایمان دا درونو چې د الله تبارک و تعالی د پاره مسلمان سره مینا کول د خپل ذاتی مفاد نه چې د سړي زما مفاد دي سلام ورته کو چې نه امام بخاری یو ځای وروړي سلام وکي علی من عرفتا کو پیجن او کنه پیجن سلام پکاوه
د ایمان مزه په دې کې ځکه تعمل ایمان د ایمان خلاوت یو دا د ایمان مزه په دې کې چې سړی ته پیژنې یا نه پیژنې ستا ورور دی موحد دی شکل نه مسلمان دی سلام ورسره وکړه د ډوډۍ تپوس یې وکړه د چای تپوس یې وکړه د شپې تپوس یې وکړه نو د الله د پاره یو تن سره مینه کول او بل د الله د پاره د یو تن نفرت کول چې سړی مشرک ته کو ستارور د زمار سره نه لګي والله الله دې رحم وکي په مشرانو باندې الله دې قبرونو د خیر او برکت ډکي الله دې قبرونو د ټولو توحید چې چا باندې کړه د جنت باغچې کی شکر دې پر توحیدی پوهه کړی ورخه زما سي یو طبيعت جوړ شوی دی په تور د یو نعمت چې یو تړي لاس ته مزي کنه او یا تعویزي یا نن سبا د لکان زنجیران اجي والله بس ډوډۍ ور سره خون نه راکی بلکې السلام چوکم نو بیا شکیم چې د الله سوس پسو وینځم په دې د الله دا یو فطرت جوړ شوی یو ځل دلی کالنے کې جو استاد او ما شیرین جنات راتلم د خان کوچ کې خان کوچ کم کوچ دے لکیو کو کم دے راته دې غاړتا دا سی ولک کې ناس کشرو د دو عمر کې بو ګیره میره نو کو ګیره وخت ماته پته لګېدلې و نو ما ورته ګوره دا مزه تا چولې دا ناجایز دی اسلام کې منع ده زورته نصیحت کوم چې ګزرین راوړې دو نو ماته چې صوفي صاحب ناراض نیو نه مې هندو یې راکی خپکهګه ما زه هندو یم او دا راکی ما دا پته نو چې هندوانو مزه چي نورونو توحید باندې ځان پوهه نو درېمه خبره دار دی حدیث کې چې وسړی سره ستا خط تعلق دی لیکن کله چې هغه اسلام پر خو دین پر توحید پر نو بیا تعلق پر سره ختم کړه دا د ایمان نخي زمارو اوس موږ ته قتل پکار چې دا موږ کې شته او نشته دا نور روایتونه احادیثو کې ډېر ډېر راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې زما هر یو امتی دا جنتی دی هر یو امتی زما جنتی دی لیکن یو سړی د جنت نه انکار وکي صحابه دا وسو کې جنت نه تلو د انکار وکي نبی علیہ السلام فرمایل چې من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابى چې د پیغمبر علیه السلام طریقه پکې وردا یو خبره یاد ساته دانش کې دې چې عام امتی دې په دین پورو چلیږي دا زموږ عقیده ده ولې کو چرته دا وای چې دا پلان کې 100% په دین باندې روانه دا خبره ستا غلطه ده چې 100% دې په دین شنه ته کې پیغمبر کې فرق څه شو دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ یو نقطه وی دی هدى للمتقین کې وې تاسو تقوادار چا دې چې هغه نه ګناه نه کیږي تقوادار دې ته وی چې ګناه ته وشي او سمدستي توبه باسي دا متقی دی بس او چې ګناه ته نه کیږي او معصوم الله ساتلی هغه انبیا دي دا نه چې دا پلان کې سیوا پلان کې پلان دا مکمل دا معصوم دا عقیده خبره ده غلطه ده صحابه غلطه دي شوې دي زنا صادر شوې ده غلا صادر شوې ده ولا تكن للخائن حسيما دا غلا واقعا دا ذکر ورکونه ده نبی علیہ السلام یو ځل خزر راجمع کړي بیعت ته اغسطه دی یو بیعت النساء ده یو بیعت الرجال دا بیعت النساء د خزر نبی علیہ السلام چې بیعت اغسطه کنه نو دی سورۃ ممتحنه کې ده اخره کې او بخاری چې کوم دا روایت راوړل دی کتاب الایمان کې
نبی علیہ السلام زنانه کینولې لاس نه دی ملاو کړی ګورې ښه اوس خو پیر صاحب لاس ملاوي د پاسه په لاس وي دغه شی ناروا دی ګورې نو دی بیعت چې اخیستو نبی علیہ السلام ورته لا یشرکن بالله یو به شرک نه کوئ نه شرک اکبر او نه اصغر دویم قتل به نه کوئ زنا به نه کوئ بهتانو به چا نه تړئ نو دای حدیث اخره کې دو الفاظ دي یو سړی دی چې هغه نه ګناه وشو او توبه نه دی ایسته یو سړی دی هغه نه ګناه وشو حد به جاری شو نو دې کې یو نقطه باندې ځان پوهه کې دا کم سړی چې ګناه ته شوی دی توبه نه دی ایسته مسلمان دے حدیث آخر کے صحیح فمن شاء خدا اللہ خوشی نو عفا و غفر اللہ بورتا معافیو کی دا مغفرت موقوف کو دا اللہ دا رحمت سرخا سفیان دا علماوی وی اللہ مسلمانان دے پیدا کریو بغیر سادہ غختونا من غستانا غختنو اللہ تا مسلمان بکور کی بیدا خود لوی احسان رمان دے کردے او دا جنت دنه مونږ غواړو الله نو دغه احسان چې د حدیث کې اخره کې رسول الله فرمایي دا الله فخر کو الله دل سزا در کی ان شاء عاقب و ان شاء عفا نو زمارونو زمونږ عقیده دا چې د انسان نه ګناهونه کیږي په دې ګناهونو کې انسان اللہ تا گڑگڑا جاڑی او دا مومن صفت کے اللہ داوی چولم یسروا علی ما فعلوا مومن با ہمیشہ پہ گناہ نہ نخلی دا دا متقی و دا غیر متقی مینس کے فرق تے چی گناہ دا نوشو تاویل ولا مکاو سیرا غلطی وشو رانا بس وشو خبر ختم شو کن او چی غلطی و تاویل ولا کیا و غیر تاویل کیا و غیر تاویل کیا نا زان با اسلام نو باسی نو ما عرض کو چې موږ مسلمانان یو زموږ نه ګناونه کیږي دا ګناونه په څه معاف کیږي دې هم یو لار ای کنه مسلم کې روایت ده دا شماسه مشهور صحابي ابو شماسه مشهور عمرو بن عبدالله بن عمرو بن عاص په صحابو کې دا ډېر یو هوښیار صحابیو ذهین صحابیو فاتح مصر دی ډېر لوی مقام یې دی دا روایت امام مسلم راوړی دی د ده باره کې دا مشهور ده چې د اسلام او د نجاشي په لاس باندې قبول کړی خدا خبر نه رسوي نجاشي دا عبداللہ ابن عمر ابن عاص شو دا مکی دا مشرکان دا طرف نه سفیرو لکه ګرځیده به خبر په وړو وړو چې دې لړل نجاشي دربار ته بلل کنه دا صلیبونه به زوړندو دا مزه به او ځکه اسلام خنو کنه ولا کی سوخ پس دې لړ نجاشي اسلام راوړ چې نجاشي اسلام راوړ نو هغه له ترغیب ورکړ د اسلام نه پاره چوره کو نو دې سوخ پس راغی دغه راغی مدینه ته نبی اسلام هجرت کړو دوم اسلام وروړو چراتن ځان سره مرګر خالد بن ولید هم راوست دې چې مړ کېده کنه نو جړلې د ابو شماسه ناشته ور سره خوا کې دیوال جاړي 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 نو داسوي راغی عبد الله چراغه دته وکتل دیوال ته مخ کو خو لړې سپټ کو زی سره اوسره ډېر مینې کېده خو جوړل نازي ول تصویر کې بابا یو خبر راته کو ګورا تعالی پیغمبر علیه السلام ډېر خوش خبره جنت درکړې دي ټول پریشان دي
ولې خفه یې؟ هغه ورته وایي بچیه زما ژوند چې دی په درو حصو تقسیم دی. یو ژوند د جاهلیت د زمانې و، یو ژوند هغه چې رسول الله ژوندی و صلی الله علیه وسلم او صحابه ژوندي و، هر څه موږ لیدل، هغه هم ډېر ښه ژوند و، هغه خلک هم ډېر دیندار و. هغه زمانه کې څوک هم امید کېده چې جنت ته تللی و. یو دا زمونږ دور دی چې رسول الله هم وفات شوی دی، اکثر مشران صحابه رانه هم تللي دي. هغه ورته بچیه خبره واوره، ته زما دا شمارې چې پلانکې کار دې کړی دی او پلانکې دا مې نه شمارې چې الله زه د توحید او ایمان الله را نصیب کړی دی، چې د نبی علیہ السلام صحابه او د ټول نه زیات په ایمان او په توحید خوشحالېدل. هغه ورته وی مسلم دغه روایت کې 3 خبرې کی، ورته وی ګوره یو خبره واوره، وی پیغمبر علیہ السلام ویلي چې کله دې راغی اسلام یې ورو، نبی علیہ السلام ورته وی خالد ته وی خالده زما دا یقینو چې ته دومره بادر یې چې تا به الله یو ورځ مسلمان کی، ستا دا بادري تا کافر نشي پرېښودی. عبدالله ابن عمر ابن عاص دا عمر ابن عاص ته وی وی ته خو په دې عربو کې ډېر هوښیار وې، ډېر ذهین وې، ته دومره حالت کې کفر حالت کې څنګه پاتې شوې؟ جواب ورنه کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه وا تعظیما غلی شو، بس جواب ورنه کړ. دا سوال د دن وروسته عمر رضی الله عنه وکړ، عمر فاروق ته وکړ. داغه دور کې چې دا راته وایي چې عمر بن عاص ته دا دومره په کفر کې څنګه پاتې شوی؟ موږ ټول اسلام ورو تا نه وروړلی نو مړه خبره دا ده چې موږ دې ته کتل چې پلانکې سردار دی پلانکې سردار دی، موږ سردارانو پسې روالو، زموږ توجه اسلام ته نه وه. چې کله توجه راغله نجاشي اسلام ته جوړ کړه قبول وکړه که نه، موږ دا سردار دی چې دې مړ شي دا نو کېدی شي وروسته به زما نمبر د سردارۍ را روان، نو ما خپلې سردارۍ ته خیال کړو او دین ته مې سوچ نه وګورې ښه، زموږ دا بعضې ګورې سردارۍ ته نستي. نه عمرو بن عاص 3 خبرې کی، وی یو ورته ګوره چې سړی اسلام قبول کړي نو ټول ګناهونه یې معاف شي. اسلام سره توحید دی که نه، د موحد الله ټول ګناهونه معاف کړي انشاءالله العزیز. ادویم وی سړی چې هجرت وکړي د دارالکفر نه دارالاسلام ته، یا هجرت داري چې انسان ګناه پریزي د دې انسان الله معافي کړي. او دریم چې سړی حج وکړي، نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی حج وکړو په سنت طریقې وکړو نو یو حدیث کرا دی د بدله جنت ته، د حج بدله جنت شو. او دویم حدیث کې راځي ویلي دومره پاک شو کله چې دین نن پیدا شوی معصوم تاسو کې معصوم وي کنه، لکه دې بالکل پاک دی. زمارونو موږ له سوچ پکار دی چې ګناونه قرآن کې دې کوئی شک نشته، او دا ګناونه به څنګه معاف کو؟ نو یو داري توحید له بزرګ توحید بیان ارزه کې بیانوا، ځکه بغیر د توحید د بیان نه کار نه کیږي. مول سے ډوډۍ کې د ارزه یې غنا چې کوه پکې خلک تندې تریو نیولې دي، غټه خرچه وکړه ولې فطرت ته خلکو دا جوړ شوی دی. بیان نه ډېر وکړه، فضایل ډېر بیان کا چې توحید دینی بیان کړي سړي زړه نه یخېږي قاری صاحب. خوند توحید کې دی، وال په توحید خوند کې تا به مسواک څوک نه وي، قسم دی کو مسواک چا ووالی چې مسواک دوره فضایل دي په دې څوک نه وي. دا بیان کا چې خالي سلورو کې څوک نه وي، او خپل خځه ووالی خپل سمې دی په دې څوک نه وي چې ملما قدر وکړي، په دې دم څوک نه وي چې جمعات جوړ کړي، په دې دم څوک نه وي چې حج وکړه. ها چې دا دوی چې دا مزه چې دا دینګانو پوسټ دې نه نوار کړی کنه،
قسم دې کو پکور کې پلاروم بیا پریزي دي. هرقل باچا خلق را جمع کړو او ورته وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو ابو سفیان راغله هغه غوښته ته پوښتنه ته کول کنه نو دغه خبره لړته کو ده شی و منلې و په دنیا غالب شو خلک را جمع کړو چې هغه دغه سړي خبر رښاله خلک شور جوړ کو کنه چې شور جوړ کو ناغا خلق تختیدو د گیټونه بند کړیو نو یو واپس ټوله واپس کړو ورته وی ما ستاسو امتحان اغسته چې تاسو په دین کلک یا په دین کلک نه زما رونو مونږ په توحید د الله نه کلکواله غواړو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله کلکول والته مونږ کلک کې فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم کلک منګولې په دین باندې ولګوي توحید باندې منګولې ولګوي او سچ وحید ته الله کړه پای باندې کلک شي ولي انك على صراط مستقيم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله بندگیو کې چې الله زمونږ او تاسو رب دې کنه فاعبدوه خاصه دې الله بندگیو کې دا نه غلار الله فرمایي ما لكم لا ترجون لله وقارا سشي ته چې الله قدر نه کوي دا الله صفت او راواغست ایو سړیو د سمندر په غاړه خخ کړه دی غلا ورګو چې کراچي ته بچ کړه نه خو ځان نشو بچ کولې چې مړ شو غسل بلور کو قبر ته بل کوس کو خور به بلواړولې او توس دا چې دې ارسه بشکول شي توبه وما قدر الله حق قدره دې خلکو د الله تعظیم نه قدر نه کړي ښا فلا تضربوا لله الامثال الله له مثال نه بیان او چې الله ستا په شان نه دی وله المثل الاعلى دا الله ډېر اوچت صفاتونه زمارو ليس كمثله شيء دا الله په شان څه نشته او کن فیکون نه الا له الخلق والامر اگر سے اختیار خدا اگر هغه شاه نشه جنې جبريل ته چغه وایس نشته سشته یا دنیا اباده یا دنیا روانه یا ازمکه سما یا ازمکه الټا الله د دې عذابونو موږ ساتي د زمارونو پدې موقبه نه زو د قاری صاحب ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې دې ما روغ واړي او د دین خبرو ته تاسو مراجعه کوي ما مراجعه کوي ما روغ واړي یقینا دا د موږ سره ډېر لوی نیکی ده او دې نه کې پته به زموږ د مرګ نورسته مونږ ته لګي چې الله تعالی زموږ او استاد دان ناس ته قبول کړي او په دې موږ الله جنت راکړي نو کوم درو خالص د الله درزا لپاره نه الله تعالی دې د په عمر کې د په مدرسه کې د په اولاد کې د مهنت کې د الله خیر او برکت واچي الله رچا ته نه محتاج دویمه خبره ته دا کومه چې د ایمان د زیادت لپاره د مجالس او انعقاد پکاري دا بیټری نه ده تیګ لیټ کمی کله بیټری کم شي نو سوچ ورکړي نو بیا چارج شي نو بیا سي شي نو بیا کم شي نو بیا کم شي دا زموږ استاد د ایمان مثال دی دل وخت په وخت باندې علما را غوښتل پکاري علما مجالس هغه سره ناستا صحابه په یو بل مجلس اتلو کې ناسب یو راځي دین خبرې کو چې ایمان سیوا کو په دې بنیاد باندې الحمدلله کراچي ډېر بیدار ده ډېر زرخیزه ده او کراچي د سخیانو ملک دی الله دې تاسو عمرونو کې مالونو کې خیر او برکت واچي الله تعالی دې تاسو حفاظت وکړي مونږه یو پروګرام یې خېده د اختر پشپګم ورځ به شروع کیږي د نیوما یا شپګما د قران کریم د اخیری کتاب ور قران بل څه نشته داغه دوره ده لس ورځې
ورسره د عقیده او د الحاد د فتنو او ورسره د دفاع عن السنه. ځکه نن سبا قادیانیت او بروزیت ډیر مخکې روان دي. پای کې درې غټ شیخان روان دي. یو شیخ امین الله صاحب دی حفظه الله، او دویم شیخ عبدالحمید صاحب کمبٹ والا دی، او دریم شیخ عبدالبصیر د رستم والا. دا صرف او صرف د دې لپاره چې زمونږ ملګري کینی فایدتي والی. ځکه بعضې ملګري کمزوري التتلی نشي وخت ورسره ني. نو دې ورځو کې د مدرسو هم چوټیانې دي، د سکولونو هم چوټیانې دي، د کالجونو هم چوټیانې دي. مونږ او تاسو د داسې مجالسو کې فایده والو. یو ورځ راشو، دوه ورځې راشو، درې ورځې راشو، کینو په د خپل اصلاح باندې راشو. په دې نیت راشو چې دا سفر زموږ جنت ته دی. ځکه من سلک طریقا یلتمس فی علما سهل الله له به طریق من الجنه. دا جنت سفر دی. په دې لاره کې ډېر مشکلات هم راځي، تکلیفونه هم راځي. الحمدلله دا علما ستا ښار ته را روان دي، تا له را روان دي. دا زمونږ او ستاسو د ټولو میلمانې دي. ځکه موحد د موحد میلمه یي که نه؟ دا زمونږ او ستاسو ټولو میلمانې دي. نو زه تاسو ته په دې موقع باندې دوه خبرې کوم. یو خبره دا ده چې ملګرو وخت وباسئ چې دغې دورې نه فایده والی. عالم ستا کور ته راغی، کراچۍ ستا کور ده، نو ستا کور ته راغی، اوس ټیم وباسه، لږ کښېنه ورسره. یو دویم د دې خپل ژوند برخه څه دین ته وباسه، او د خپل مال څه برخه دین ته وباسه. یو عالم چې تیار شي، یو عالم او پای کې ستا 1 روپۍ لګېدلي، یو 54 اټنې پکې ستا لګېدلي. هغه یو عالم چې د امت ته ذریعې د هدایت لپاره ذریعه وګرځي، زما هم بیړه پار ده، ستا هم بیړه پار. ځکه دا پروګرامونه یو تن باندې نه کېږي. نو ملګرو دې باره کې فکرمند شئ چې موږ به خپل هم وخت وباسو، ځان سره ملګري هم راولو، او خپل وس مناسب چې هر ملګری موږ دا سوچو چې یاره دا پروګرام دی، دا دومره لوی علما دي، طلبا دي، 400 450 300 350 400 پوائنټ پر اوس کاله. بلکې خو تاسو وایئ که نه غرمه کې څو کسانو تقریبا 300 پورې 300 نه خو زیات و که نه. د هغې اخراجات، ډوډۍ، چای، هر څه په مدرسه باندې. لومبې دا اوس زموږ هغه ملګري کړو، الله دې ته قبول کړي. نو دا ټول اخراجات دي چې موږ د خپل جیب نه 1,000 روپۍ دې ته وباسو چې دغه پروګرام راځي، دا د الله د دین د عیان به راځي، موږ په دې باندې خرچه کړو. یقینا په دې نیت باندې چې زه نه پیژنم، نه مې ورسره غم ښادي شته، نه څه نه څه، خو یو موحد دی د هغه پې ګزاره وشي، نو دا به زموږ دپاره باعث نجات دي. الله فرمایي وآت المال على حبه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکر. دا الله د رضا دپاره یو پروګرام مخکې بوتلل، په خپله به هم کړو، خپلو ملګرو ته به هم وایو، داسې پروګرامات به ږدو، دا به مخکې بوځو. دا به زمونږ او ستاسو دپاره باعث د اجر انشاءالله. دا کارونه به کوو که نه انشاءالله العزیز؟ خپله به هم کوشش کوو، نورو ته به هم وایو، مالي لحاظ سره به هم تعاون کوو، افرادي لحاظ سره به هم تعاون کوو. بیا به زمونږ او ستاسو پروګرام مخکې ځي، داسې مخکې نه ځي. رسول الله به داسې موقع کې صحابه ته راشي، هلکه څوک څه کولی شي، څوک څه کولی شي، را مخکې شي. الله دې دا اداره تر قیامته پورې آباده لري. الله دې د قاري صاحب په عمر کې خیر او برکت واچوي. دا کوم ملګري چې راغلي دي، دې ګرمۍ کې راغلي دي، الله د دې حاجتونه پوره کړي. الله روزه کې خیر او برکت واچوي. الله دا کوم پروګرام چې را روان دی انشاءالله، نو الله تعالی دې د ټولو دا راتله قبول کړي. دې ملګري درخواست دعا کړی دی، ټول د زړه د خلاص دعا وغواړئ چې الله ول شفاء کامله عاجله ورکړي. الحمدلله رب العالمین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلت به في كتابك أو تعلمت به أحد من خلقك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا
ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. یا الہ العالمین زمون تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں معاف کے. یا اللہ موحدین ټولو بخے. یا اللہ زمون منس کی منا محبت قائمہ کی. یا اللہ د کم بیمار حق دعا کی کہ اللہ شفاء کاملہ عاجلہ اور کے. رب العالمین مسافر بخیر سره خپل کورون ته ورسه. رب العالمین زمون کورونو کې خیر او برکت واچي. الله زمون وارثان دیندار او ګرځي. امون د دیندار خلکو وارثان او ګرځي. الله زمون زړه په توحید باندې کلک کې. الله دا مرکز د توحید او ګرځي. الله د قاری سے عمر کې خیر او برکت واچي. الله دا اداره کامیاب کړي. الله دا د امت لپاره ذریعہ د نجات او ګرځي. الله دا څومره مرګري چې حاضر دي یا دا بیان اوري یا رستو اوري الله دای حاجتونه پوره کړي. الله حاجتونه پوره کړي. الله روزگار کې خیر او برکت واچي. وصلی الله وسلم علی نبی کا. انت باجازتك. Sorry,